السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو تاسو ته معلومه ده چې ان شاء الله زموږ د کم چینل چې کوم دی په دې کې مونږ یو عنوان ورکړی دی قرآني میډیا. نو په دې کې به ان شاء الله مونږ تاسو ته قرآني دعاګانې ښایو او د هغې سره سره به مونږ ان شاء الله تاسو ته بهترین نصیحتونه او چې چاته مثال به تور کم طریقه کار وي کم انداز کې مثال به تور کومه مسله وي هغه ته نو تاسو د جاهلانو او د بيدینو پران نه ځان وساتئ او لهدا موږ سره رابطه وکړئ. موږ ته په کومنټ کې وای ان شاء الله موږ به تاسو د قرآن او د سنت په رڼا کې موږ تاسو دعاګانې ښایو. هغه خلک چې تاسو نه پیسې وهي کاله جادو وغیرہ داسې کوي هغې سره نکاح ماتېږي اسلام نه پې سړی وځي. بهترین معلوماتو دپاره زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. اوس د نن یو بهترینه دعا تاسو ته زه ښودل غواړم. هغه داسې امتحانات دوران شروع دی په دې کې کم انسان نارینه یا زنانه هغه امتحان حال ته ځي او دا وایي چې لکه مثال په تور ما سره په حال کې سختی ونه کړی شي زما پیپر زمانه اوټ نه کړی شي زما په پیپر باندې لیکایي ونه کړی شي او زه بهترین انداز کې پیپر ورکم. نو هغه له پکار دا دی چې هغه څه وکړي هغه موږ سره دا کومه دعا چې ورته موږ ښایو دا دعا ځان سره یاده کړي. تاسو راځئ قرآن به کولاو کوئ او په قرآن کې به هر چا سره به کېدای شي په موبایل کې هم قرآن وي ان شاء الله ځکه چې زموږ د مسلمانانو په زړونو کې قرآن موجود دی. نو تاسو به بیا د هغې سره سره سورې انفال راواړوئ. چې کله تاسو سورې انفال راواړوئ نو په سورې انفال کې به داسې مخکې راشي زه تاسو ته آیات هم ان شاء الله او د هغې سره سره چې کوم مثال په طور کومه دعا د هغه هم درته وایم. په سورې انفال کې آیات نمبر 2 د 61 نه شروع شوی دی د 62 آیات پورې. دا ما چې کوم زیات غټ کو هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين. دا آیات دی چې کله یو سړی حال تر نوځي د حال د ننوتلو نه مخکې و پیرې به دا آیات په ځان باندې ووایي او په ځان باندې به چوف کړي ان شاء الله دته به هېڅ مسله نه راځي. او ما په خپله په دې باندې تجربه کړې ده. یو ځل ما یو کس له یو ملګري له د ماسټر اخري فاینل ایر اگزام ورکاو نو هغه ملګري په ما باندې زور راوړو او زه په هغې دپاره بوتلم. کله چې زه حال ته ننوتم په حال کې بیا کېناستم یو پیپر مې ورکړی و د دویمې ورځې پیپر چالو هغې کې چې کله چیکینګ چالو شو نو په هغه چیکینګ کې بیا دا مسله راله چې ما په ځان باندې دا دعا وویله چې ما د خپل استادانو دا دعاګانې اورېدلې دي مسنون دعاګانې د قرآن او د سنت نه دغه دي نو لهذا اوس دا دعا ویل لازما پکار دي. دې دپاره ما هغه دعا وویله چې کله دعا مې وویله چې الله رب العالمین زما ټیم را ورساو زما په ټیم کې د یو ملګري نه بل یو ملګري سره نقل ګیر شه بس دې ایست هغه له ورغلی د هغه نه دغه راواخېسته نقل راواخېسته چې واپسۍ کې زما خواله راغلی نو زما نه وروسته نه یې شروع وکړه کنې دغه زما دپاره ډېره د بېعزتۍ خبره وه. لهذا ما ستاسو سره ګوره خپله رایې م شیر کړه چې ما په خپله په دې باندې تجربه کړې ده. نو تاسو ته ما ویلي چې د جاهله پیرانو د بېدینو پیرانو نه ځان وساتئ او ان شاء الله زه به تاسو ته بهترین دعاګانې بهترین نصیحتونه بهترینې خبرې دې چینل نه تاسو شیر کوم. لهذا زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او دغه شان چې که چاته کې څه معلومات حاصل شو نو لایک کړئ او دغه شان ته کومنټ کې ماته ووایئ.